د قربانی متعلق اومه مسله، آیا د قربانی د حیوان غوښتې څومره قدر پریوي په هغه باندې بیا اختری کول صحیح نه دي؟ د دې مسلې جواب دا دی کچېرې د قربانی د حیوان غوښت تر درېیمې حصې زیات پریو بیا په هغه باندې قربانی کول صحیح نه دي، او که چیرې غوښت تر درو حصو کم وو، تر درېیمې حصې کم وو یا درېیمه حصه پریو، په دغو دواړو صورتو کې پر هغه باندې قربانی کول صحیح دي. حتمه مسله د ګونګي د لاس ذبیحه حلال سوی شی څنګه دی؟ د دې مسلې جواب دا دی چې ګونګي په شریعت کې پر بسم الله ویلو باندې معذور بلل سوی دی، لہذا د ګونګي ذبیحه د پر لاس حلال سوی شی د هغه غوښه حلاله. نم نمبر مسله د قربانی د حیوان د حلالېدو طریقه څنګه ده؟ بعضې خلک سر ځینې پرې کې او بعضې یې تر پوسته پورې ورسوي، بعضې بیا داسې وي چې د مزغې رومات کې. آیا په شریعت مقدسه کې د قربانی د حلالېدو طریقه څه ده؟ د دې مسلې جواب دا دی چې د قربانی د حیوان 4 رګونه پرې کول دا لازمي دي. په هغو رګو کې اول رګ هغه رګ چې حیوان له هغه څخه سا اخلي او سا کاږي، او دوهم چې موږ تاسو ورته سره غاړه وایو چې د خوراک او د څښاک دپاره ده، د دې پرې کول لازمي دي. او 2 رګونه چې د سا کښلو له رګ سره یو چپه طرف ته او بل راسته طرف ته، دغه 2 رګه دي، د دغو 2 رګو پرې کول. کچېرې په دې 4 کې 3 رګونه پرې سي یو پاته سي هم دا قرباني صحیح ده. او د حیوان سر پرې کول یا مزغې رومتول یا په حلالېدو کې یې تر پستو کې پورې رسول دا مکروه کار دی، په دې باندې ذبیحه مکروه کېږي. 10 نمبر مسله، آیا د قربانی د غوښو تقسیم په شریعت مقدسه کې څنګه دی؟ د دې مسلې جواب دا دی چې د قربانی غوښې 3 حصے کول، په هغو کې یو خیراتول دا یو مستحب کار دی. کچېرې یو څوک د قربانی غوښې ټوله په خپله وخوري، تقسیم یې نه کړي، خیرات یې نه کړي، څه پروا نه لري. دا خیراتول او تقسیمول دا لازمي نه دي، بلکې دا یو مستحب کار دی.